पाकिस्तान چې کله په دویم ټیسټ کې انګلند له شکست ورکو نو دغه شکست نه پس محمد حفیظ یو ټویټ کړی دی چې په دغه ټویټ کې بابر اعظم ټارګټ کړی دی یو قسم له د پاکستان پرفارمنس اپریشیټ کړی دی خو اخر کې بابر اعظم په خپل ټویټ کې مطلب ټارګټ کړی دی بابر اعظم پسې څه خبرې کړې دي په یو دوه لاینونو کې په هغې باندې کمپلیټ تبصره کوم محمد حفیظ ټویټ څه کړی دی ادر سره هم په دې ویډیو کې شریکوم او تاسو به کمنټ کوئ چې آیا بابر اعظم پسې داسې خبرې کول محمد حفیظ ته ښایي چې بابر اعظم پسې داسې خبرې وکړي یا بابر اعظم حقیقت کې د پی آر ایجنسیز مطلب بابر اعظم د هغې پی آر ایجنسیز چې کوم دي د بابر اعظم لپاره کار کوي بابر اعظم په سوشل میډیا باندې خلکو ته وړاندې کوي دا په سوشل میډیا باندې د بابر اعظم چې کوم هایپ دی دا د پی آر ایجنسیز کار دی په دې باندې تفصیلا خبره کوو راځو ټویټ طرف له تاسو له په سکرین باندې ښکاري محمد حفیظ خپل ټویټ کې لیکلی دی چې پاکستان کرکټ نیډ امپیکټفل پرفارمنس لایک کامران غلام 100 پکې اپریشیټ کړی دی او آغا سلمان 50 اپریشیټ کړی دی ساجد خان 9 وکټې او د نعمان علي 11 وکټې چې کوم دی وای دا د ویننګ د پاکستان د میچ ګټلو وجه ده او پاکستان ته وای دغه رنګ امپیکټفل پرفارمنسز پکار دي د کامران غلام سنچري غونټي د سلمان علي آغا 50 غونټي دی ویننګ کاز نه پس د لیکلي دي چې شورلی ناٹ پی آر ایجنسیز دی په بابر اعظم باندې دا الزام لګی چې بابر اعظم ځان له پی آر ایجنسیز ساتلی دي او دغه پی آر ایجنسیز چې کوم دی د بابر اعظم په سوشل میډیا باندې هایپ چې کوم دی کریټ کړی دی په سوشل میډیا باندې د بابر اعظم چې کوم کریز دی په میډیا باندې تاسو کتلی دغه شاټونه یا د بابر اعظم سټیټس ډیر زیات شیر کیږي نو دا پی آر ایجنسیز کوي نو د پی آر ایجنسی سره چې ریلیټډ کم کلاډیان دي نو هغه شورلی چې د دې مطلب قابل نه دي چې هغه انګلند لا شکست ورکړل ته بابر اعظم ټارګټ کړي پی آر ایجنسیز کار اصل کې دا وی چې دا مختلف ایجنسیان دی کلاډیانو سره کانټریکټ ساين کې کلاډیانو ته وایي چې د تاسو سوشل میډیا هینډلز چې څومره هم دي دا مونږ کنټرول کوو چې سوشل میډیا د تاسو پلیټ فارمز چې کوم دي دا به تاسو لمون چلو د تاسو حواله سره د تاسو برډي حواله سره د تاسو پرفارمنس حواله سره مونږ په سوشل میډیا باندې پوسټونه کوو او دینه علاوه که یو برند ایڈورټایزمنت کوي په تاسو باندې نو به هم تاسو لمونږ کوو برندز به تاسو لمونږ ایڈورټایزمنت د لپاره راولو لکه پیپسي ایڈورټایزمنت کول د نایکی ایڈورټایزمنت کول یا داسې نور چې کم برانډز دي دا تاسو به کتلی وي بابر اعظم اکثر مختلف ایډز کې راشي نو دغه ایډز ارنج کول دغه کمپنیانې بابر اعظم سره لینک کول دا د پی آر ایجنسیز کار وي جی یو خو سوشل میډیا پلیټ فارمز دی مطلب هینډل کوي او دینه علاوه د مختلف قسم برانډز دا ایډز وغیرہ چې کوم دي دا کلاډیانو ته راوستل دا د پی آر ایجنسیز کار وي جی لکه دې ځکه اوس محمد حفیظ کچره د پاکستان کرکټ ټیم پرفارمنس اپریشیټ کړی دی نو دې لاین لا پکې څه ضرورت چې شورلی ناٹ پی آر ایجنسیز لکه دا پکې تعالی سم منشل کول خو دلته هم بابر اعظم چې کوم دی ټارګټ کړی دی ځکه د بابر اعظم پی آر ایجنسیز چې کوم دي ډېر زیات دي لکه یو بابر اعظم یو غټ کلاډي دی هر پی آر ایجنسیز غواړي چې موږ بابر اعظم سره کار وکړو بابر اعظم سوشل میډیا موږ هینډل کوو اغله موږ ایډز وقفې راولو لکه دې کې د پی آر ایجنسیز هم ګټوي کنه اوس لکه بابر اعظم لا ایډ ورکول نو د ایډ خو چې کومه کمپنی وی ډایرکټ بابر اعظم سره کانټیکټ نه کوي یا د پی آر ایجنسیز په تھرو بابر اعظم سره کنیکټ کیږي نو دغه پی آر ایجنسیز چې کوم دي د ایډز په ذریعہ د بابر اعظم په ذریعہ ځان له هم پیسې ګټي نو پی آر ایجنسیز هر پی آر ایجنسی واړي چې مونږ بابر اعظم سره لینک شو نو دې ځکه محمد حفیظ چې کوم دی همدغه بابر اعظم ټارګټ کړی دی ځکه بابر اعظم سره پی آر ایجنسیز د نورو کلاډیانو په نسبت زیات ریږي ځکه هغه سٹار دی چې دا اپډیټ ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام